د دعوت او تبلیغ او جماعت بهر ملک ته تلو هغه کې چې کله يهود او نصارا سره ملاقات وشو يهوديان او عیسایان هغه ورته وی چې تاسو پروردگار او تاسو رب او تاسو مذهب سوی مونږ نه خدا پادریان چې دې مونږ نه شراب اسکلی شي مونږه زنا وکړو او داسې نور ګناهونه وکړو نو دی مونږ ته وی چې مونږ لا دونه پیسې راکړي مونږ بس تاسو ګناهونه چې دې په هغه تاسو ته معاف अब تاسو ته معاف شي موږ له دونه پیسې راکړي موږ په پیسو نه خلاص او کله وی چې تاسو نه خدای ناراضه دي دا غواړي کله وی دا غواړي مختلف ډیمانډونه وي موږ پریشان یو ستاسو رب چې دې په سبا باندې ګناهونه معاف کړي سورۃ الانعام آیت نمبر 11 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم مخی آیت مبارکو کی اللہ جل شانہ د منکرینو د توحید او منکرینو د رسالت س باطل اعتراضات او ناجائز مطالبات او ذکر فرمایل او پاغیر باندې رد فرمایل چې یو دا د قران کریم دا نزول نازلېدل دا د یو کتاب په شکل کې موږ له پکار دی او دویم دا چې دا د یو فرشتي په لاس باندې را لګل پکارو د پیغمبر په لاس باندې نه الله تبارک وتعالى دا غي جواب دا ارشاد فرمایل کچری دغه مشرکین او مطالبات تسلیم شوی وي او بیا هم دوی نو منل نو په دوی باندې عذاب راتلو او کچری دا قران مجید په یو شان د مخکینو کتابونو په شانتي لاس په لاس دوی ته ورکړی شوی وي او دوی په خپل لاس باندې اغشته وي بیا هم دوی چې په غي باندې انکار کو دوی واته سحر وي او کچری دا قران مجید وروړلو والا پیغمبر نوي او فرشتہ را لګل شوی وي نو یقینا هغه به هم د یو انسان په صورت کې با را لګل شوی وي نو بیا به دوی انکار کو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی د پاره الله تبارک وتعالى فرمایل یقینا دې استا پوری ټوکی کوي مسخري کوي خنداګانی کوي نو ته په دې باندې غمجن کیږه ما تا نه مخکې چې څومره پیغمبران تیر شوي دي ټول پیغمبرانو پوری دغه سي مسخري او استهزاء دا شوي دي او بیا دغه تمسخر او استهزاء دغه استهزاء کوونکو د پاره د وبال او د عذاب ذریعہ وګرځي دی په خپل باندې پاغي کې راګیر شي نننی آیت مبارکو کې اول فرمایي چې زما محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته وایا چې تاسو وګرځي په مقدس مکه باندې بیا وګورئ د تکذیب کوونکو انجام هغه څنګه شو کوم خلکو چې د الله د حکمونو نه انکار کړي دي د الله د پیغمبر نه انکار کړي دي د الله د وحدانیت نه د پیغمبر د رسالت نه د الله د کتاب د حقانیت نه انکار کړي دي دا غوي انجام څنګه شو دغه د مکه مکرمه خلق با دوی سفر کول او دوی با ملک شام تتلل او په دغه سفر کې به دوی قوم عاد قوم ثمود
او دغه سي قوم د شعیب علیه السلام او قوم د لوط علیه السلام چې په هغوی باندې عذابونه راغلي او د هغوی بستیانې د هغوی کورونه د هغوی هغه محلات هغه وران او جاړ او شاړ پراتو او هغه محلات چې کوم دوی د غرونو به دوی تراشل او د هغې نه به ځان ته محلات جوړو او داسې جسمانی قوت او طاقت الله تبارک وتعالی هغوی ته ورکړو چې هغوی د الله جل شانه طاقت چیلنج کو من اشد منا قوه موږ نه زیات طاقتور څوک پیدا شي الله تبارک وتعالی ورته فرمایل اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه ایا دوی نه ګوري چې الله جل شانه هغه ذات دی چې دوی لره پیدا کړی دی نو هغه د دوی نه هم زیات طاقتور دی نو بیا چې کله الله تبارک وتعالی دوی باندې عذاب راوستو نو فارسلنا عليهم ريحا صرصرا بادونه پی هواګان چالو شو ور باندې او بیا دوی په خپل منځ کې داسې جنگیدل سرنګ چې دا هوا سر دا اونی دا سانګي جنگي او داسې مړه پراتو چې سرنګي دا هوا سره طوفان سره دا اونی غرزلې پزماکه پراته لوړ لوړ اوچت چت قدونه او بیا نستو نابود شو لہذا الله تبارک وتعالی دوی ته او قیامت پر راتون کې خلکو ته دعوت فکر ورکي چې تاسو ځان نه مخکینی قومونو باندې مخکینی خلکو باندې سوچ او فکر وکړئ دا غینه عبرت واخلئ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اغا بادشاہان او هغه حکومت کون کې لوی لوی خلق چې هغوی د دنیا په ټول نظام باندې حکومتونه کړي دي نن د هغوی نام و نشان په مخ د ځمکه باندې نشته دی نو بیا انسان په مخ د ځمکه باندې غرور او تکبر او لوی او بیا په دنیا کې چې دی هغه ذخیراندوزي او بیا د دنیا دپاره دښمني او عداوتونه او نفرتونه دا په کوم مقصد باندې چې دی انسان کوي نو الله تبارک وتعالی فرمائے انظروا کیف ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین تاسو په مقدس مکه باندې وګرځي بیا وګورئ څنګه شو انجام د دروغړونکو قل لمن ما فی السماوات والارض دا هم د توحید بیان دی زما محبوب پیغمبر دوی ته وایا لمن ما فی السماوات والارض دوی ته پوښتنه چې د چا د اسمانونو او زمکه سچ په اسمانونو کې دی او سچ په زمکه کې د ټول کائنات د چا دی قل لله ويا الله لردي يود الله جل شانه دي كتب على نفسه الرحمة لازم کړی دی الله جل شانه په خپل ځان باندې رحم کول دومره لوی الله دی چې د اسمانونو او د زمکې دا ذره ذره د الله تبارک وتعالى ملکیت دی خدای باوجود كتب على نفسه الرحمة په خپل ځان باندې چې رحم کول لازم کړی دی د الله تبارک وتعالی رحم و کرم صرف او صرف رب کائنات د خپل رحمت په توفیل باندې خپل بندگانو باندې رحم کول پزان لازم کړی دی حالانکه الله رب کائنات کچری دا ټول انسانیت جهنم ته واچي داغه نه څوک تاسو کول ولا نشته دی لا يسأل عما يفعل وهم يسألون رب کائنات نه څوک تاسو کول ولا نشته دی موږ نه به تاسو کیږي د هر شی زموږ د قول فعل عمل د عمر د علم د مال د هر څه تاسو موږ نه کیږي د الله تبارک وتعالى نه څوک تاسو کول ولا نشته دی لله الواحد القهار ذات دی د دې هر څه باوجود الله تبارک وتعالى كتب على نفسه الرحمه په خپل ځان باندې رحم و کرم دا لازم کړی دی او رب کائنات په خپل باندې فرمایي ان رحمتي سبقت على غضبي یقینا زما رحمت چې زما په غضب باندې غالب دی
ځکه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې تاسو خلکو ته بشارت اوروي، خلکو کې نفرت مه خوروي، خلکو کې یره مه خوروي. د الله تبارک وتعالى ذات خلکو ته داسې مخ ښکاره کوي چې خلکو زړونو کې نفرت پیدا شي، یره پیدا شي او مایوسی او ناامیدي پیدا شي چې دا کفر دی. او فرمایي چې یسروا ولا تعسروا، آسانتیا پیدا کې خلکو ته مشکلات مه پیدا کوي. بشروا ولا تنفروا، خلکو له زیری ورکوي، نفرت مه خوروي، خلکو ته امید پیدا کوي. د الله تبارک وتعالى طرف ته راځي. رب کائنات بخون کی ذات دی، رحم و کرم والا ذات دی. د زړه په ارادو باندې الله تبارک وتعالى بخشش کوي، مغفرت کوي. او د زړه په ارادو باندې او په نیت باندې الله تبارک وتعالى چې د بندا د مغفرت فیصله کوي. رب کائنات طرف ته چې کله بنده رجوع کی، الله جل شانه بغیر د پیغور ورکول نه خپل بنده ته دغه ګناهونه معاف کوي. لہذا بشروا ولا تنفروا، بشارت ورکوي، نفرت مه خوروي. لہذا د اسلام داعی هر مسلمان دی او دا به د الله تبارک وتعالى طرف ته به په داسې انداز سره خلق را بلی چې د خلکو په زړونو کې د الله جل شانه مینه او محبت هغه پیدا کوي. یو عالم فرمایي چې د دعوت و تبلیغ یو جماعت بهر ملک ته تلو، هغې کې چې کله یهود او نصارو سره ملاقات وشو، یهودیان او عیسایان، هغوی ورته وویل چې تاسو پروردگار او ستاسو رب او ستاسو مذهب څه وایي؟ موږ نه خدا پادریان چې دی موږ نه شراب وڅښلی شي، موږ زنا وکړو او داسې نور ګناهونه وکړو، نو دوی موږ ته وایي چې موږ له دونه دونه پیسې راکوي، موږ به ستاسو هغه ګناهونه چې دی په هغه تاسو ته معاف، अब تاسو ته معاف شي، خو موږ له دونه دونه پیسې راکوي، موږ یې په پیسو نه خلاص. او کله وایي چې تاسو نه خدای ناراضه دی، دا غواړي، کله وایي دا غواړي، مختلف ډیمانډونه وي، موږ پریشانه یو. ستاسو رب چې دی په څه باندې ګناهونه معاف کوي؟ د هغې څه ذریعه ده؟ نو هغه چې کوم تبلیغي جماعت هغوی سره قرآن مجید و، هغوی د قرآن مجید صفحه کولو کړه او قرآن کریم آیت ورته وښودلو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. رب کائنات فرمایي زما محبوب پیغمبر، زما بندگان چې کله تا نه زما په باره کې تپوس وکړي نو ته ورته ووایه فإني قریب، زه دوی ته ډېر زیات نږدې یم. اجیب دعوة الداعي اذا دعاني، زه د هر دعا کوونکي دعا قبلوم چې کله هغه مانه دعا کوي. فلیستجیبوا لي، پس پکار ده چې مانه دعاګانې غواړئ. وليؤمنوا بي، او په ما ایمان راوړئ. لعلهم يرشدون، چې ته هدایت میلو شي. چې کله دا آیت کریمه هغه یهودیانو نصارو وکتو چې رب کائنات خو هغه ذات دی، قرآن کریم کې فرمایي چې خپل بنده ته نږدې یم او ما نه غواړئ، زه اورم، دا نه ګورم چې دا څومره ګناهګار دی، دا څومره خطاکار دی، دا څومره سیاهکار دی، دا څومره بد عمله دی، دا نه ګوري، دا نشته دی. دا زمونږ ګناهونه موږ دپاره چې دی هغه یو د پریشانۍ ذریعه دی، په ذهن باندې بوج وي. خو رب کائنات چې کله په بخلو باندې راشي نو هغه بیا دا نه ګوري چې د څومره ګناهونه دی. لہذا هغه کوم کسان هلته موجود و هغه ټول مسلمانان شو چې ستاسو دا کلام، ستاسو دا قرآن مجید په دې کې چې رب العالمین وایي چې زه خپل بنده ته نږدې یم، براه راست بغیر څه واسطې نه ما سره رابطه وکړه. منځ کې واسطې ته ضرورت نشته چې د سفارش دپاره څوک راولي، د شفاعت دپاره منځ کې څوک راولي، قبر ته سجده وکړي، انسان ته سجده وکړي، چاله رشوت ورکړي، نه. فإني قریب، زه په خپله باندې ستا، نحن اقرب الیه من حبل الورید، ستاسو د شا رګ نه هم ستاسو ته زیات نږدې یم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ما دا انسان پیدا کړی دی او زه د ده په زړه کې چې کومه خبره تېرېږي په هغې باندې م پوهېږم. ونحن اقرب الیه من حبل الورید، ستاسو د شا رګ نه هم زیات تاسو ته نږدې یم. نو چې کله هم موږ او تاسو نه یو قول فعل عمل هغه صادریږي، یو خبره کوو، یو عمل کوو، نو پکار دی چې د الله تبارک وتعالی په ذات باندې زموږ او ستاسو نظر وي. نو الله جل شانو فرمایي چې كتب على نفسه الرحمه، ما په خپل ځان باندې رحم و کرم دا لازم کړی دی. دا د الله جل شانو مهرباني ده، دغه شفقت دی.
رب کائنات رحم و کرم دی چې رحم کول چې دی په خپل ځان باندې لازم کړی دی او د الله رب العزت په خپل فرمان دی حدیث قدسی دی ان رحمتي سبقت على غضبي زما رحمت دا زما په غضب باندې غالب دی د الله تبارک وتعالى رحم و کرم هغه ډیر دی په نسبت د قهر او د غضب ليجمعنكم الى يوم القيامه خامخا بجمع کړی تاسو لره ورځ د قیامت لا ریب فيه شک نشته پاغي کی فکر آخرت طرف ته دعوت دی د الله جل شانه رحمت ډیر زیات دی خو جمع کېدل او محشر د میدان حشر محشر داشته الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون هغه کسان چې تاوان کې چولې ځان خپل پس دوی ایمان نه وروړي رب کائنات به ټول را جمع کوي او ورځ د محشر د ذره ذره به حساب کیږي نو لہذا یو طرف ته الله تبارک وتعالى د خپل د رحمت امید ورکي او بل طرف ته فکر آخرت ذهن ته ورچي چې آخرت د لپاره ذهنن هر مسلمان تیار قلت ورته يسيروا وګرځي تاسو په الارض پزمکه کې ثم انظروا بیا وګورئ کیف کان عاقبه المكذبين څنګه انجام د تکذیب کوونکو قلت ورته لمن ما في السماوات والارض د چا په اختیار کې د سج په اسمانونو کې د سج پزمکه دي قل لله ويد الله لرد الله جل شانه لرد كتب على نفسه الرحمه لازم کړی په خپل ځان باندې رحم کول لا يجمعنكم خام جمع بکلی تاسو الى يوم القيامه پرز د قیامت لا ریب فيه چې هیڅ شک نشته پاغي کې الذين خسروا انفسهم کسان تاوان کې چول خپل ځانونه فهم لا يؤمنون چې دوی ایمان نه وروړي صدق الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك